الرحمن الرحيم بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا او زیر ورک منافقان ته بشکا غوی د پارا دردناک عذاب دے اغه منافقان چې ویني سل کافران مددگاران ملګری اشنایان ما سیوا د مؤمنانو نام منافق هغه سړی ته ویل شي ایمان ظاهري او پړه کې کفر پټ ساتي هغه ته منافق ویل شي او د کافری دړنا او د مسلمانانو په معاشره کې اوسېږي او کافرانو سره یارانی دوستانه پټ رازونه ساتي نو الله جل جلاله وې د منافقانو د پاره دردناک عذاب زیر دې آیا بتغون عندهم العزت آیا طلب کئی دوی څخه عزت منافقان کافرانو سره دوستانی یارانی دي د پاره ساتي چې موږ ته عزت ملاو شي فإن العزت لله جميعا پس بشک عزت خاص الله د پاره د ټول وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم آيات الله يكفر بها او په تحقیق سره نازل کړي دی پتا سو باندې په کتاب کې هغه دا خبره دا بشک هغه وخت کې چې واورئ تاسو آیاتونه د الله یکفر بها چې کفر کول شي په آیاتونو د الله باندې ویستهزأ بها او ټوکې کول شي د آیاتونو پورې د الله په آیاتونو باندې کفر کول شي او د الله آیاتونو پورې ټوکې مسخرې کول شي فلا تقعدوا معهم پس مکی نئی آغوی سرام دی خلق سره تاسو مکی نئی کم خلق چې د الله په آیاتونو باندې کفر کوي او د الله آیاتونو پورې ټوکې کوي حتی یحوذوا فی حدیث غیره تر دې پورې چې نه نوځي دوی په خبرو نورو کې نورو خبرو کې ورننوځي نو بیا کو ور سره کینای نو وای خیر دې حتا یحوذون پر دې پوری چې نه نوځي دوی فی حدیث غیره په خبرو کې غیر د دینان نو یو سړی د خپل مجلس والا ملګرو باندې نظر پکاري چې زمونږ د ملګری چرته د الله آیاتونو پورې ټوکی مسخري او خنداګانې خو نه کوي نو قبل فرض د الله آیاتونو پر ټوکی کوي او خنداګانې کوي او کفر کوي نو دغه خلکو سره ناس د چې دینو آغا نه د پکار چې سټیم کې ټوکی کوي نو آغا ټیم کې خود آغا ځای نه پاسې دل پکار دی او قبل فرض بل وخت کې چې ټوکی نه کوي نو ضرورت د وجې که سړی کینی نو بیا څه خبره نه ده و بیا امام حسن رحمه الله وی اگر کدا خلق په نورو خبرو کې ورننوځي نو هم دوی سره ناست نه د پکار ځکه چې د هر یو مجلس چې دینو آغا خپل ځان ته اثر وي ناکاره ملګری ناکاره اثر وي او د ښه ملګري خاص اثر وي د مجلس ناکاره خبرې اورېدل دام ښه کار نه دی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت تے وی پدی آیت کی داخل شو ہر یو بدعتی سڑے چھ پدین کی بدعت کئی او پدین کی نوے کار رو باسی درز د قیامت پوری
هغه ټول خلق چې دی هغه په دې کې را داخل شو انکم اذا مثلهم بشک تاسو اذن په دغه وخت کې مثلهم په مثل د هغوی بیان ځکه چې رضا د کفر باندې دا چې دی نو وایي دا کفر دی ان الله بشک الله جامع المنافقین جمع کونکي د منافقانو لرا والکافرین او کافرانو لرا فی جهنم جميعا و جهنم کی ټول کافران او منافقان ټول با الله جهنم کی جمع کوي الذين يتربصون بكم آ کسان چې انتظار کوي تاسو ته کم کسان چې تاسو ته انتظار کوي فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ پس کچری وی تاسو د پارا فتح د جانب د الله نام قالوا ایدوین علم نکم معکم آیا مونږ نو تاسو سره تاسو ته فتح ملاو شندای وی مونږ خو تاسو سره ملګریو و ان کان للکافرین نصیب او کچری وی پارا د کافرانو برخان قالوا ایغویم علم نستحوذ علیکم آیا مونگا نستحوذ علیکم غلبا نوکڑی پتا سو باندی ونمنعکم من المؤمنین او آیا مونگا نوی منی کڑی تاسو د مومنانو نام اوز دی برا آیت کی ډېر خبرې داسې داخله شو چې دا لکه مثلا د الله په آیاتونو باندې کفر کولی شي یو مجلس ته هغه مجلس کې چې دی خلاف شرع کارونه کیږي خلاف شرع کارونه کیږي پکې ناروا کارونه پکې کیږي او چې کم قرآن مجید آیاتونو خلاف معاملې پکې کیږي نو هغه مجلس کې به تاسو نه کینئ مثلا دا یو سړی ناست فلمونه ګوري هغه کې خلاف شرع کارونه کیږي هغه قتل دا حرام شو دین علاوه یو ځای کې مثلا جواری کیږي آلته کې چې دینو هغه ناست حرام شو ځکه چې د الله آیاتونو باندې پکې کفر کیږي یو ځای کې شراب نوشي کیږي آلته کې ناست حرام شو یو ځای کې زناکاری کیږي د هغې خبرې کیږي ناست حرام دی یو ځای کې چې دی یو مجلس کې اوس سلسله راغشتې ده او غیبتونه پکې کیږي غیبتونه شروع دی رو یو را کابو کوي یو بل را کابو کوي یو غیبت کوي د بل غیبت کوي د بل غیبت کوي یو پریدي بل را ټینګي هغه مجلس کې بنه کینی یعنی دینا هر د ګناه مجلس دیو ځای خلق ته اوسال تک مزل نظر رو جلسه جوړه کړي دا موس ټیم دی مزل نظر بس پاسته نه آزان ولو شي وای مستراز یې جلسې جوړې کړې دي مستنزي نختای والے چې کینی ور سره پاسته نه یو مجلس کې چې د الله په آیاتونو باندې کفر کول شي او ای پوری بیا ټوکی کول شي نو آی هغه ځای کې وای مکی نه ی نو د الله آیاتونه مراد د قران مجید آیاتونه دي نو اللہ جل جلالہ فرمائی الذین یتربصون بکم آغا منافقان چی انتظار کبھی تاسو تام فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ کجریوی تاسو دا پارا فتح دا جانب دا اللہ نا قالوا ایغوی علم نکم معکم آیا مونگا نو تاسو سرا مونږه خو تاسو سره په جهاد کې ملګری مونږ د پاره مال غنیمت کی حصہ مقرر کړي وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ کچری و پاره ته کافرانو برخه کافران و جهاد کې جنگ کې بغالب شول
مومنانو باندې به غلبه وکا. قالو وای بدی منافقان ویل بدی منافقانو کافرانو ته علم نستحوذ علیکم آیا مونږ غلبه نو کړی پتا سو باندې مونږ خو یو جنگ کې تاسو باندې غالب شو ونمنعکم من المؤمنین آیا مونږ نو وای منی کړی د مؤمنانو نه مونږ او تاسو بیا د مؤمنانو نه بچ کایه د وتلو لار مو دل راو استلا خبر مو در تراولې غلو چې عمله در باندې کیږي ځان بچ کایه فالله يحكم بينكم الله وفیصله کی پما بین تاسو کی یوم القیامت پرد قیامت باندې ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا هرگز باونه ګرځي الله کافرانو د پاره غلبه په مؤمنانو باندې هرگز باونه ګرځي الله کافرانو د پاره په مؤمنانو باندې لار د غلبې مراد تن صدق یعنی کافران با مؤمنانو باندې غلبه و نمومي نو علی رضی اللہ تعالی عنہ وی په آخرت کی اکرمہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی مراد تن حجت او دلیل لے دلیل کې با کافر چرم په مومن باندې غالب نشي یا مراد تنا غلبه منتل دی په صحابه او د نبی علیه السلام باندې صحابه کرام باندې کافران غالبا نشي منتل او اوس چې په مؤمنانو باندې وای کافران غالب شي په دې زمانہ کې نو دا د مؤمنانو د ایمان د کمزورۍ د وجې او د ګناهونو د ډیروالی د وجې د ګناهونو د ډیروالی او د ایمان د کمزورۍ د وجې نه دا کافران په دې دنیا کې مؤمنانو باندې غالب شوي دي نو د مؤمنانو ایمان کمزور دی یا مراد تنویدار چې کافران با چرم د مؤمنانو اغا بیخکندی و نکړي چې مؤمنان مکمل طور سره ختم کی کافران مؤمنان مکمل طور سره وای نشي ختموله ان المنافقین یخادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى منافقان وای دوکا ور کوي الله تا بشک منافقان دوکا ور کوي الله تا والله دوکا ور کوي هغه تا منافقان ته الله جل جلالهم دوکا ور کی څه مطلب دی وای بدله د دوکي ور کوي منافق لگی اللہ سره دوکاو کی اللہ والا داغی بدلا ور کی وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى آغا وقت چی ادری کی مانزتا ادری کی ناراستا مانزتا را پاسی نو ناراست را پاسی یو سڑی باندے یو کار ډیر بد لگی خود مجبوری د وجه نه کوي موس په ډیر بد لګي خو د خلکو د ریاکاری د پاره د خلکو د خبرو نه د ځان بچکولو د پاره راضي د خلکو د خبرو نه ځان بچکولو د پاره موس کوي وایذا قاموا الی الصلاه ازکه چې منافقان په موس کې د ثواب امید نه لري او په پرې خودلو باندې د الله د عذاب نه نه یریږي وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى آغا وقت کی چی ادریگی مانزتا نو ادریگی ناراستا یراؤون الناس او ریاکاری کئی خلقتا او خودن کئی خلقتا چی خلق بھی گمانو کی جدا مومنان دی وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا او نه یادوی الله الا قلیلا مگر لغونتی الله ذکر نه کوي مگر لغونتی زمانہ دا الله ذکر کوي مذبذبین بین ذالک متردد دی پما بین د دې کې د ایمان او د کفر پما بین کې متردد دی کله کفر تاوړي او کله ایمان تراوړي مذبذبین بین ذالک متردد دی پما بین د دې کې کله کفر په لويشته شي او کله ایمان په لرا وشته شي چې ایمان
اسلام کې ورته نفع ښکاري زر مسلمانان شي چې بیا کفر کې ولا فائدہ ښکاره شي نو زر کافران شي. داسې وخت به راشي چې یو سړی به سار به مؤمن او ماښام به مازدیګر به کافري، ماښام به مؤمن او سحر به کافري. مذبذبین بین ذالک متردد دی په مابین د دې کې لا اله الا ولا اله الا ندی دی خلقو طرف تا ندی مومنانو طرف تا ظاهرا او باطنا چې په آخرت کې ورته اجر ورکړی شي. ولا اله الا او ندی دی خلقو کافرانو طرف تا کافرانو طرف ته هم ملګری ندی ظاهرا. ومن یضلل الله هغه څوک چې ګمراه کړي هغه لره الله فلن تجد له سبیلا پس هرگز به ونه مومي هغه دپاره لاره. یا ایها الذین آمنوا حدیث شریف کې راځي نبی علیہ السلام فرمایل چې مثال د منافق سړی په مثال د یو ګډې دی چې د دو کنډکو په مابین کې منډه وهي. کله یو کنډک ته را منډه کی او کله بل کنډک ته را منډه کی، لارې خو دواړو طرف ته وله کلاوي. مؤمنانو سره هم ملګرتیاګانې وي او خلک وایي ګینې دا مؤمنان دي نو مؤمنانو په لم را منډه کی. نو کافرانو سره هم ملګرتیاګانې وي، کافران خو وایي چې ګینې دا خو کافران دي زموږ ملګري دي. نو کله یو پله منډه کی او کله بل پله منډه کی. یا ایها الذین آمنوا اے مومنانو لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین منی سی کافران دوستان ما سوا د مومنانو نا. مومنانو نه علاوه وی کافران مددگاران ملګری اشنایان مجوړوي. اتریدونا آیا تاسو اراده لرئ ان تجعلوا لله علیکم سلطانا مبینا دا چې وګرځوئ تاسو الله د پاره په خپلو ځانونو باندې کار غلبه. اوس مثلا دې زمانہ کې الله پاک ځای په ځای وایي چې کافرانو سره دوستانې مه جوړوئ او کافرانو سره دړه مینه محبت مساتئ. کافران نه مدد ماخلی، مددگاران م جوړوئ، کافرانو نه ځان د پاره اشنایان م جوړوئ. او د دې زمانې دا خلق چې دی او د مسلمانانو دا مشران د ټولې دنیا په سطح باندې دی کافرانو سره یارانې دوستانې جوړې کړې وي او د کافرانو خبرې مني او د کافرانو په نقش قدم باندې روان وي. نو دا کم خلق ته نو تو ورته په جواب کې وای چې دا خلق هم صحیح نه دی، دا هم ګډ وډ خلق ته. صحیح خلق چې دی نو آقا نه دی. یا ایها الذین آمنوا اے مومنانو لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین منی صحیح کافران دوستان ما سوا د مومنانو نام. کافر بدر تروانه بدر تکي جماعت اسلامی والا مشر تقریر کول وای زمونږ حکومتونو چې زمونږ حکومتونو وای IMF والا قرضه منظوره کړې وه KPK ته به قرضه به ورکوي. نو بیا داسې کار وشو چې دلته تصویران مسویران ځای په ځای لګېدلي وو بورډونو باندې پېښور کې. نو هغه د ښځو هغه تصویران وایي مونږ راکوز کړه چې هغه مو راکوز کړه داسې څه نورې خبرې به هم شوي وي. نو IMF والا قرضه بنده که چې قرضه یې بنده که نو مونږ ورته وي چې ولې دا قرضه مو را باندې بنده که ولې نه راکوئ.
انو هغه وای چې زمونږه قرضه خلی نو بیا به زمونږه ثقافت او تهذیب او زمونږه خبره به هم منئ دا نه چې کار خپل کوئ او قرضه زمونږ نه اخلی نو کافر چې دله سکای نو بیا به د هغه کندې له به هم غورځئ د ایمان نه به د اخلاصئ اتریدون ان تجعلوا لله آیا اراده لرئ تاسو دا چې وګرځوئ الله دپاره علیکم په خپلو ځانونو باندې سلطانا مبینا غلب ښکارا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا بشک منافقان په هغه لاندې طبقه د اور کې بوي منافقان د اور په لاندې طبقه کې بوي ولن تجد لهم نصیرا هرگز به ونه مومي هغوی دپاره مددګار اوس د اور لاندې طبقې نه څه مراد دی نو وای مراد تینا د اوسپنې صندوقونه دي هغه صندوقونه به په هغوی باندې تاله کړی شي په صندوق کې دننه به ورته اور بل وي او د لاندې او د پاسه نه به ورته هم اور به بل وي یا کعب اخبار رحمه الله وایي چې دا یو کوی دی په اور کې او چې کله د هغې دروازه بنده شوې ده نو هغه بیا نه ده کولاو شوې په جهنم باندې یو ورځ وای نه راځي چې څه ټیم نه دی الله پاک پیدا کړی دی مګر د دې کوی د ګرمۍ نه دا جهنم هم پناه غواړي او دا درک اسفل دی لاندې طبقه د اور ده اوس منافقان د دې څنګه مستحق جوړ شو ځکه چې وای دا ډېر خبیث کافران دي کافران هم دي او کافرانو سره ډېر خبیث کافران دي کفر سره د الله پیغمبر اسلام د الله آیاتونو پورې ټوکې یو ځای کړي الله پورې ټوکې کوي د الله پیغمبر پورې دین اسلام پورې مسلمانانو سره دوکې کوي اوس دوره مضبوطه سزا منافقانو لا ملاویږي نو الله جل جلاله د منافقانو ځای په ځای چې دی هغه د دوی قباحتونه ذکر کړي دي ویفسدون فی الارض دی فساد کوي په ځمکه کې وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ چې کله مؤمنانو سره ملاقات کوي موږ ایمان راوړی او چې کله منافقانو سره یو ځای شي نو موږ تاسو سره ملګري یو ځای په ځای الله جل جلاله فرمای فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا وتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا منافقان دا خوښوي چې تاسو کافران شئ څنګه چې دوی کفر کړی دی فتكونون سواء نشئ به تاسو برابر ایدا خو چې تاسو موي کافران شي بیا الله پاک فرمای کدی منافقانو کی چا توبه وستلا توبه چا وستلا توبه به قبول کو الا الذين تابوا مگر هغه چا چې توبه وستلا د منافقتنا ایمان راوړلو واصلحوا او اصلاح کد خپل عمل واتصموا بالله او کلک کابو کو دین دا اللہ دین کلک کابو کو کلک کابو کو اللہ نو مراد تین دین دا اللہ دے یا کتاب دا اللہ دے وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ او خالص کو دین خپل اللہ دا پارا خپل دین چی دین وغی اللہ دا پارا خالص کو عیسیٰ علیہ السلام نا حواریانو تپوسو کو دا اخلاص کون کې څوک ته وای هغه سړی دی چې عمل کوي خدا نه خوښوي چې خلک د تعریف وکړي حدیث شریف کې راځي چې چا لا اله الا الله اخلاص سره وي جنت ته به داخل شي نو تپوس وکړی شو دا اخلاص څه شی دی
وای اخلاص دار چې د ناروا کارون نه منی کی لا اله الا الله د ویلی خو ناروا کارونه به هم پرې دی دانه چې لا اله الا الله د ویلی دیو ناروا کارونه باندې هم وردانګي فاولائک مع المؤمنین فدا کسان سره د مؤمنانو ندی بس توبه واستل مؤمنان شول وسوف یؤت الله المؤمنین اجرا عظیما زرد چې وربکی الله مؤمنانو ته ډیر لوی اجر ما يفعل الله بعذابکم ان شکرتم وآمنتم سکار دې د الله چې تاسو ته عذاب درکې کچره تاسو شکر وستلو ایمان مراوړلو شکر مو وستلو ایمان مو راوړلو الله تاسو ته عذاب نه درکوي ایمان یو داسې شی دی چې د ایمان د برکت ته د الله د عذاب نه بچ کېدی شي وکان الله شاکرا علیما دی الله شکر قبل ان کې او عالما واخر دعوانا الحمدلله رب